بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال فاروقي او تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل هیلث ایجوکیشن. ناظرین، نن په ویلاګ کې به زموږ یو ډېر اهم موضوع باندې خبرې کوو. هغه موضوع دی د فیټي لیور لپاره چې کوم نن سبا نوې دوايانې راغلي دي، هغه کومې دوايانې دي، د هغه څه شی دی او د هغه استعمال کله کول پکار دی. ډیره موده پورې دا خیال و چې فیټي لیور کې یا فیټي لیور لپاره مخصوص دوايانې نشته او موږ به د دې چې کوم ریسک فیکټرز او په هغې باندې به موږ زیاته توجه ورکوله او بنیادي شی خو اوس هم دا دی چې خوراک باندې، لایف سټایل باندې دا خو بنیادي دی او اوس هم دا شی ضروري دی، خو دوايانو کې داسې موږ سره مخصوص دوايانې موجودې نه وي. تیرې یو څو میاشتو کې څه دوايانې اوس مارکیټ ته راغلي دي او دا اپروو شوي دي په فیټي لیور کې. هغې دوايانو کې درې امپورټنټ دوايانې چې کومې دي هغه دي سیماګلوټاید، ټرزیپټاید او ریسپیټرام. نو نن په ویلاګ کې به زه تاسو سره په اسانه ژبه کې دا تاسو ته زه وایم چې دا څه دوايانې دي، د دې استعمال څنګه دی او د دې فایده څومره ده او د دې آیا څه ساید افیکټ شته او که نه. نو شروع کوو د لومړني دوايي نه، سیماګلوټاید نه. سیماګلوټاید دا یو انجکشن په صورت کې دوايي ده او دا میکانیزم د دې دا دی چې دا بدن کې GLP-1 ریسپټر ورته وایي، دا په هغې کار کوي او GLP-1 ریسپټر اګونسټ دی. دا ستن چې دی هفته کې یو ځلې لګیږي، سرمنې د لاندې لګیږي او بنیادي طور دا ستن چې د چا به شوګر او وزن به زیات و هغې دپاره دا ستن راغلې وه، اپروو شوې وه. او چونکې موږ ته پته ده چې د شوګر او چا شوګر بیماري وي، د چا وزن سیوایي هغې کې فیټي لیور هم وي. نو د سټډي سره او د دې افیکټس دا معلوم شو چې یو خو دا شوګر کنټرول کوي، وزن کموي، دې سره سره د فیټي لیور باندې هم ښه اثرات دي او د فیټي لیور انزایمز کمیږي او د دې چې کوم څومره د جګر کې چربي وي هغې مقدار هم کمیږي. نو دا یو بهترین دوايي ده او که د فیټي لیور سره شوګر او د غټوالی وي نو داسې کنډیشن کې دا یو بهترین دوايي ده. دې سره نه صرف دا چې شوګر کنټرول کیږي بلکې وزن هم کنټرول کیږي او د جګر چربي هم دې سره کمیږي کافي حد پورې. د دې څه ساید افیکټ شته او هغې ساید افیکټس دا دي چې زړه خرابېدی شي، الټۍ راتلی شي او کله نه کله چې دی خېټه کې درد هم راتلی شي. خو دا چې څومره ساید افیکټس دي دا ساید افیکټس د دې فایدې مقابله کې ډېر کم دي او بلکې نیګلیجبل دي. نو دې دپاره که د فیټي لیور مریض سره شوګر او د موټاپه لري نو هغې دپاره دا یو بهترین چایس دی. بیا راځئ دویم دوايي چې هغه ټرزیپټاید دی. ټرزیپټاید هم دا د انجکشن په صورت کې ملاویږي او هفته کې یو ستنه لګي. دا سیماګلوټاید هم هفته کې یو ځل ستنه لګي. نو ټرزیپټاید ستن چې دا د سیماګلوټاید صرف GLP-1 باندې کار کوي، جبکې ټرزیپټاید په GLP-1 او په GIP په دواړو ریسپټرز باندې کار کوي. او دا چې نن اوسه پورې چې څومره دوايانې راغلي دي چې هغه وزن کموي نو دا ټرزیپټاید هغې کې ټولو نه تیزه دوايي ده او دا کم از کم 15 نه 20% پورې وزن کمولی شي. څنګه چې سیماګلوټاید موږ هغې کسانو ته ورکولو چې کوم فیټي لیور سره شوګر او د موټاپې بیماري هم وي نو داسې دا هم چې کوم د ټرزیپټاید دی چې دا بنیادي طور باندې راغلی دی د چا چې وزن سیوایي، چا شوګر وي هغې دپاره خو دا هم ثابته شوې ده چې د هغوی سره چې کوم فیټي لیور وي هغه هم کافي حد پورې امپروو شي، کافي حد پورې هغې کې ښېګړه راشي. د دې هم دغه ساید افیکټس دي چې لږ معدي مسله کېدی شي، الټۍ راتلی شي، زړه خرابېدی شي او لوږه لاړه شي. خو دا ټول ساید افیکټس دي، دا ارضي ساید افیکټس دي، د دې فایدې ساید افیکټس نه ډېرې زیاتې دي. اوس راځي د درېیم دوايي نمبر چې هغې ته وایي ریسپیټرام. ریسپیټرام دا ګولو په صورت کې راځي او روزانه یو ګولی خوړل کېږي او د سیماګلوټاید ټرزیپټاید دا خو بنیادي طور په شوګر کې او په غټوالي کې کار کوي او هغې سره په نتیجې په طور باندې
فیټي لیور باندې ښه اثر راولي. ریسپیټرام چې دی ډایرکټلی په جګر باندې کار کوي. دی جګر کې یو هارمون چې هغې ته تایرايډ هارمون ریسپټر بیټا وایي، دی په هغې باندې کار کوي او جګر نه چې دی چربي صفا کوي، جګر نه چې دی چربي وباسي. دا په امریکا کې او په کوم ملکانو کې لومړنی سپیشل دوايي دی چې کوم میش یا فیټي لیور دپاره ریکګنایز شوې ده، اپروو شوې ده. اوس دا دوايي په پاکستان کې هم الحمدلله موجوده ده. دا ګولۍ چې دی ورځې یو ګولۍ وي، ورځې یو ګولۍ خوړل کېږي، خو د دې هم څه سایډ افیکټس داسې دي چې لږ خېټه هم خرابېدی شي، زړه هم خرابېدی شي او کله نه کله لیپټیز انزایمز هم سیوا کېدی شي. دې دپاره دا امپورټنټ خبره ده چې دا ریسپیټرام هم چې کله څوک استعمالوي نو دا دی جګر د سپیشلیسټ په نگرانۍ کې استعمالوي، په خپله استعمالول نه دي پکار. نو اوس که تاسو ما نه تپوس وکئ چې آیا کومه دوايي کوم وخت استعمالول غواړي، نو څنګه چې ما تاسو ته وویل که فیټي لیور سره شوګر او موټاپه وي، غټوالی وي، نو بیا خو سیماګلوټاید او ټرزیپټاید بهترین دوايي ده. او که صرف فیټي لیور وي نو بیا ریسپیټرام بهترین آپشنز دی. دا هم دی چې یو کس دی چې هغه فیټي لیور دی، هغه شوګر هم دی او غټوالی هم دی او فیټي لیور هم ایډوانس دی، هغه کې فایبروسس شوی دی، نو بیا دا کمبینیشن هم ورکولی شي چې سیماګلوټاید یا ټرزیپټاید او سره چې دی ریسپیټرام کمبینیشن هم ورکولی شي. او د دې فایدې دا دي چې د جګر کې چربي کمه شي، وزن کمیږي او د جګر انزایمز چې دی هغه برابرېږي. بیا هم دا خبره چې دا دوايي چې دي دا ډاکټر نه بغیر او د سپیشلیسټ نه بغیر استعمال نه دي پکار. او چې کله دا دوايي سړی شروع کړي نو بیا ریګولر فالو اپس پکار دی، سایډ افیکټس لپاره او د ډرګز افیکیسي لپاره او د ډرګز د دې سره کله نه کله څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې جی پی ټي وغیره سیوا کېدی شي، ال ټي سیوا کېدی شي، هغې مونیټرینګ لپاره دا ډیره امپورټنټ خبره ده. آیا د دې نه علاوه هم څه دوايي نشته؟ جی بالکل، د دې نه علاوه هم کافي دوايي دي چې امید دی چې 2026 کې به یا د نه راتلونکي څو کالو کې به اویلیبل شي. بیا به شاید د دې موجوده دوايانو دومره حیثیت پاتې نه شي، به د دې نه زیات ایډوانس وي. چې کوم دوايي دي چې په کوم باندې ریسرچ ډېر تیزۍ سره روان دی، هغې کې یو خو دی FGF21 انالاګز. دا یو ګروپ دی چې دې کې د جګر چربي او فایبروسس کافي کمیږي. بیا یو بل قسم ګروپ دی چې هغې ته وایي PPAR اګونیسټ، او د دې کې یو دوايي ده چې هغې نوم دی لینفبرینار. نو دا هم چې دی د جګر او د میټابولیزم دواړه ښه کوي او په دې باندې سټډیز او ریسرچ روان دی. امید دی چې کال نیم کې به دا هم اویلیبل شي. بیا یو بل دوايي ده چې هغې ته ارامکول وایي. ارامکول چې دی دا د چربي جوړولو عمل کموي او د جګر نه چربي ختموي یا کموي. داسې یو بل دوايي ده FXR اګونیسټ چې هغې کې اپټیکولیک اسید دی، دی لږ پخوانی د مالیکیول دی او په دې باندې کافي ریسرچ روان دی. امید لرو چې راتلونکي کال دوه کې به دا هم موږ ته اویلیبل شي. نو ناظرین که زه د نن د ډسکشن خلاصه تاسو ته ووایم، نو درې دوايي دي چې هغه د فیټي لیور لپاره مخصوص دي. هغه کې سیماګلوټاید دی، ټرزیپټاید دی او ریسپیټرام دی. د سیماګلوټاید او ټرزیپټاید چې دی دا هغې فیټي لیور لپاره بهترین دي چې چا سره کوم مریض کې چې فیټي لیور سره سره شوګر هم وي او موټاپه یا غټوالی هم وي. جبکې ریسپیټرام دا ډایرکټ په جګر باندې کار کوي او جګر کې فایده راولي. نو ناظرین دا یو امپورټنټ خبره بالکل مه هېروئ چې چاهے سیماګلوټاید څوک استعمالي یا ټرزیپټاید کوي یا ریسپیټرام کوي، دا دوايي ټیک دی، د دې فایده شته، خو د دې لپاره شرط دا دی چې سړی به لایف سټایل پوزیټیو کوي، سړی به خوراک سره خیال کوي او سړی به ورزش کوي. نو امید لرم چې نن د ویډیو به تاسو ته ښه لګېدلی او تاسو ته به فایدهناکه محسوس شوي. نو ما به ریکویسټ وي چې دا لایک کړئ، دا شیر کړئ او زما چینل په اوسه پورې تاسو سبسکرایب کړي نه هیلث ایجوکیشن، نو لازمي سبسکرایب کړئ چې د صحت په معاملې چې څومره زموږ ډسکشنز کېږي چې هغه تاسو ته رارسي. انشاءالله ملاویږو به راتلونکي ویلاګ کې د فیټي لیور اپډیټډ سیریز کې. دا سیکنډ لاست ویډیو دی او دې نه پس به بیا یو بل آخري ویډیو وي. نو تر هغې وخت پورې زه ستاسو نه اجازت غواړم. خداحافظ.